ما ته ښایي چې شهید څه ته وایي او د شهید مرتبه چې د هغه سره زه د قرآن او د سنتو طالب علم یم. ما ته د شهید مرتبه چې د هغه معلومه ده. تاسو د شهیدانو چې دی توهین کړی دی. د دې نه مخکې هم د مولانا بیان چې دی هغه راغلی نو په هغې ځینې کسانو چې دی تنقید کولو، ځینې کسانو چې دی به معافي غواړي، ځینې کسانو ورسره پکې ملګرتیا کوله. اوس دوباره د هغه بیا بیان راغلی دی، بیان یې راغلی دی او په هغې کې هغه دغه ویلي د شهید مرتبه چې د هغه ما ته معلومه ده، زه د قرآن او د سنت طالب علم یم. نو په دې هر څه باندې چې دی زه پوه یم، خو د شهیدانو توهین چې دی هغه تاسو کړی دی. اسټبلشمنټ ته وایي چې توهین تاسو کړی دی. کارګل چې دی هغه یاد کړو چې په کارګل کې څومره کسان چې دي هغه شهیدان شوي دي او د څومره کسانو جنازې چې دي هغه تاسو ته میلاو شوي دي. د هغې حساب چې دی هغه تاسو نه دی کړی. تاسو ویلي چې هلته کې موږ جنازې کړې دي او هلته کې موږ هغه شهیدان چې دي هغه ښخ کړي دي. خو موږ ته کرنل شیرخان چې دی هغه د انډیا نه میلاو شوی دی. د هغه جنازه چې دی هغه موږ ته د انډیا نه چې ده د هغې نه میلاو شوي ده. نو د شهیدانو توهین چې دی هغه تاسو کړی دی، د هغې حساب چې دی هغه ستاسو سره نشته. دا خبرې پکې هم کړي دي. بل لا ځینې کسان چې معافي به غواړي، د معافۍ په باره کې دا وایي زه مور چې دی هغه دې له نه یم راوړی چې زه سلینډر شم یا معافي چې دا وغواړم. مطلب یې دغه و چې یا معافي چې دا وغواړم. دغه شانتې بل یو ملا دی، د هغه په باره کې هم بیان ورکړی دی چې 48 ګنټې پس هغه ته پته ولګېدله او هغه بیا په میډیا باندې راغی او جړاګانې چې دي دا کوله. او وایي دغه چې دی زما سره هلته ناست و په بل ماښام باندې چې ډوډۍ زما سره خوړله او ما د جلسې مبارکي چې دا راکوله. نو عجیبه سیاست دی. موږ په دې باندې نه پوهېږو چې هغه ووایي هغه زما سره ناست و او په بله ورځ په میډیا ته ناست و چې د شهیدانو چې دی توهین کړی دی. تاسو به هغه ملا چې دی دا به پېژنئ، ځکه چې هغه راغی په میډیا باندې او هلته کې چې دی ماتم یې مناوالو چې د شهیدانو چې دی توهین شوی دی او دغه چې دی زما سر ناست و ډوډۍ ته او په هغې کې چې دی د مالا مبارکي د جلسې چې دا هم راکړې ده. په هغه پس باندې هم بیان کړی دی. خو د پاکستان په سیاست باندې چې دی موږ نه پوهېږو. مولا چې دی هغه اوس دا قسمه بیانونه ورکوي، دی بل ته وګوره چې هغه سره ناست مبارکي ورکوله او اوس بیا وروسته د هغې نه چې دی په میډیا باندې جړل. نو تاسو را سره هم خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ.